بالفرض د معاشرې ټول کسان راجمع شي او هغه نیم فیصد ځان صحیح کی، صرف نیم ځان صحیح کی، بس ټول نه. خو عالم، ډاکټر، حکمران، سیاستدان، ښځه، نر، نارینه، زنانه، الګ، بوډا، هغه وایي زه خیر دی بس ما نیم فیصد به ځان ښه کړم. نو سوچ کوه چې 100% کسان نیم فیصد ځان ښه کړي، معاشره به 100% ښه شي، 50%. او که مثلا 2% هم ځان ښه کړو نو 66.66% به معاشره ښه شي، صرف 33% به پاتې شي. نو په 33% کې به یو مل سره مونږ ګزاره کولی شو، خو چې پوره وران کسي هغه سړی ګزاره نه کېږي. که لږ شان 2% ښه 1% خرابي، سړی وایي زه مړه ګزاره به کوو، چې نه مال دی بس ګزاره به کوو، مونږ هم خراب یو، دا هم د خیر دی لږ خراب وي. خو یاره هلته پیدا کېږي عزتمندو چې یو سړی 100% خاماري، هر شی خوري او هر چا باندې ظلم کوي، بس بیا هلته کار خرابېږي. بې غریب نه هم بدماش جوړېږي، بې مولا نه هم بدماش جوړېږي. بیا عزتمندو هر سړی بیا خامخا سوک سپېړه کوي، ځکه وایي د دې نه بغیر وایي کار نه چلېږي.